په تیرو 40 ساعتونو کې لږ تر لږه 6 تنه چې پکې 4 ماشومان شامل دي د سختو بارانونو لامل د پیښو ښکار شوي او یو کس جوبل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د تنظیم اداره پیډیمه وایي چې دغه پیښې د باران او سیلابونو لامل رامنځته شوي دي. 13 هفته د جولای د 11 نه تر د 18 پورې د سختو بارانونو د نوې سلسلې خبرداري ورکړې و چې لامل د سیلابونو خطر زیات شوی دی. د جون لمیاشتې راځي د خیبر پښتونخوا په بلابلو سیمو کې د بارانونو او پیښو دوام روان دی. د پیډیمه د راپور لمحه په باجوړ کې د یوې خزې جون له لاس ورکړو کله چې د خاغي د کور دیوال د باران او باد له عمل ونړېدو. خیبر ولسوالۍ کې 2 ماشومان د ناڅاپي سیلاب ښکار شول چې د خاوی لړلې د یو ماشوم جسد موندل شوی او د بل لټون روان دی. بل ماشوم چې د تندر لامل جوبل شوی روغتون ته رسول شوی او روغتیايي حالت یې خبلل شوی دی. په کوهاټ کې یو سړی د کور د چت نړېدو لامل وجل شوی او په ملکن کې 2 ماشومان چې عمرونه 2 او 12 کاله وو د دیوال نړېدو لامل جون له لاس ورکړی دی. راپور زیاتوي چې 3 کورونه د باران لامل جزوي زیانمن شوی دي. د ټولو ضلعي انتظامیو ته امر کړی شوی چې پیډیمه د متاثر کورونو سره سمدستي مرسته وکړي او د بیړني حالات لپاره د چمتو وي. د ادارې مرکز فعال دی او ل پیډیمه ویان ویلي چې د ټولو ضلعي چارواکو سره تماس لري. ولس تخواش شوی چې د بیړني حالات راپورونه د ولس 100 نمبر سره شریک کړي. عمل کې د موسمي بدلون لامل د چترال، دیر، سوات، شانګلا، منصیره، مری، گلیات، کوهستان، بیت آباد، بونیر، صوابه، نوخار، مردان، اسلام آباد، راولپنډي، بلوچستان او کشمیر په ګډون او نور سیمو کې د سیلابونو خبرداري ورکړل شوې ده. همدغه راز د موسمي خطر د خیبر پښتونخوا، مری، گلیات، کشمیر او ګلګت بلتستان په غریبو سیمو کې موجود دی چې د ټریفیک دا روانګي خو اغیزمنه کولی شي. راپور لمخې د اسلام آباد، راولپنډي، گوجرانوال، لاهور، سیالکوټ، سرګوده، فیصل آباد، نوخار او پیښور ټیټي سیمې د سیلاب له خطر سره مخ دي. په کراچۍ کې د درون باران امکان نشته. په د هوا پیژندنې اداره وایي چې تودوخه به د دې 10 تر 15 درجو پورې وي او رطوبت به 80% ته ورسیږي. د پیډیمه د معلوماتو لمحه د جون له وروستو راځي د مونسون بارانونو لامل تر اوسه 111 کسان وژل شوي چې 350 ماشومان پکې شامل دي. تر ټولو زیاتې مرګونه په د برېښنا لامل رامنځته شوي او تر ټولو زیاتې مرګ جوړل په پنجاب کې ثبت شوي دي. دا بارانونه کو څه هم د فصلونو لپاره ګټور دي خو د غریزو سیمو او بیوزله خلکو لپاره د جون خطر ګڼل کیږي. چارواکي خلک خصه کوي چې له احتیاطه کار واخلي او د هر ډول خطر راپورونه د پیډیمه مرکز ته ورسوي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400.